د مفتی محمود رحمت الله علیه آغا عظیم سوانح دا غینه د نوی نسل د خبرولو د پاره یو ډیر کامیاب مهم او چلاو. جمعیت طلبه اسلام دا د اهل حق و ځوانانو د تربیت یو مرحله ده. د الله رب العالمین د دین جذبه په زړونو کې دي. د حرمین عشق و محبت په دغه سینو کې پروت دی. د فتنو په هغه زمانه کې چې د دهریت، د ایتیزم، د لا مذهبیت او د لا دینیت ناری شروع دي، د الله بندگانو په خپل تندو باندې د لله الامر ناره مستانه لیکلې ده. د الله د دین نه د بغاوت په ماحول کې د الله د دین علمبرداري دا د وخت عظیم جهاد دی. دا ځوانان چې په زړونو کې شوق شهادت پروت دی، جذبه جهاد پرته ده، د اسلام سره مینه پرته ده، په دغه نیکو مقدسو جذباتو باندې معمور سینې نن په دا کنونشن کې راجمع دي، یو نوی عزم کوي او عزم دا دی ربا تا را کړې ځوانۍ بستا په دین باندې شیندو. الله تا را کړې صلاحیتونه بستا د دین د پهردارۍ دپاره استعمالو. رب چې هر طرف ته د کفر آوازونه وي، زما ګناهګار د ژبې نه به د اسلام زنده‌باد نارې پورته کړي. یہ غازی مجاہد پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مالی غنیمت نہ کشور کشائی. دا د ځوانانو جذبی دي، دا د اسلام زنده‌باد مستانه ناری دي، دا د تکبیر زمزمی دي، دا د الله اکبر د اذانونو، د حضرت بلال رضی الله عنه عزائم دي. کو هر طرف نه نا امید شو، خو چې د خپلو ځوانانو دغه جذبو ته وګورو نو د علامہ اقبال شعر راته مخې ته شي. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کے جبیں پر مرقوم تیرا نام ہے کچھ ہو کے رہے گا. را روان دور په دغه خطه کې دا د اسلام پسندو دی ان شاء الله العزیز. دلته به اسلامي انقلاب راځي ان شاء الله العزیز. دلته به د اسلام باغ و بهار مونږ او تاسو په خپلو سترګو باندې اینو ان شاء الله العزیز. جمعیت طلبه اسلام مونږ او تاسو لا شعور راکوي. جمعیت طلبه اسلام مونږ او تاسو له یو فکر راکوي. رب ذوالجلال چې اشرف المخلوقات دی دنیا ته رالیږلی یم، زما د زندګۍ مقصد د څاروو غوندې خوراک او څښاک او پوشاک نه دی. زه الله د یو ډېر اعلی منصب خلافت د قیام دپاره دنیا ته رالیږلی یم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. رب ذوالجلال وړمبی لقب را کړی دی، وړمبی اعزاز را کړی دی، وړمبی خطاب را کړی دی، وړمبی نوم یې را کړی دی. زه خلیفه دنیا ته راولم. خلیفه چاته ویل کیږي؟ الذي يخلفني في تنفيذ احکامی. کوم بچې الله فرمایي زما نائب بوي،
زما حکمونه به زما په ځمکه باندې نافذ کوي د هغه د ژوند ماټو به وي الله کی زمین پر الله کا نظام. دی به د خلافت د قیام د پاره، دی به د اسلامی حکومت د قیام د پاره، دی به د شرعي نظام د پاره د ورځې او د شپې مصروف عمل وي. حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه چې د مالټې د جیل نه راغی نو د مسلم انډیا کالج بنیاد یې کېښودلو په علی ګړھ کې مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبید اللہ سندھی، شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د دې ګلونو په ګلدسته کې د خپل عمر په دومره ضعف کې دی تاریخ لیکلی دی چې په زانګو کې هغه محفل هغه مجلس ته شیخ الهند رحمت الله علیه راوړو. فرمائی وہی جس فکر اور نظریہ کے لیے میری ہڈیاں پگھل رہی ہے، میری پوری زندگی گزر گئی. جوانوں میں چاہتا ہوں کہ میرے سینے کا درد آپ کے سینوں میں منتقل ہو جائے. میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی اجتماعی تحریک سے الگ نہیں پایا ہے. سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، ہر لمحہ اور ہر لحظہ میرے دل میں یہ بات رہی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کب نافذ ہو کے رہے گا. اور بے فرمائل میں بہت سارے تہجد گزاروں کو دیکھتا ہوں جن کے جبینوں پر سجدوں کی نشانات ہوتی ہے، جن کے چہروں سے ذکر اللہ کی جھلک ٹپک رہی ہوتی ہے، لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ خدا را اس امت مرحومہ کو فرنگی کی غلامی سے نکالو اور ان کو حاکم بنا دو، ان کے دلوں میں ایک عجیب سی خوف طاری ہو جاتی ہے. وہ خوف اللہ کی نہیں بلکہ بہت سارے ناخداؤں کا خوف ہوتا ہے. د الله نه علاوه د ډیرو نورو بوتانو یره په زړه باندې راشي، سره د دې نه چې تهجد ګزار وي، سره د دې نه چې نیکان وي، خو د مخلوق یره په زړه کې پرته د الله حقیقي یره زړه ته نوي کوزه شوي نو دوی باندې رپ رپې راشي. او بیا یې فرمایل چې ہمارے کچھ احباب وہ مسجد و مدرسہ میں پڑھنے پڑھانے کو ہی دین اسلام کی کافی خدمت سمجھتے ہیں اور کشمکش زمانہ سے پہلو تہی کرتے ہیں. وہی فرمائل ہمارے جو احباب مسجد و مدرسہ میں پڑھنے پڑھانے کو ہی دین اسلام کی کافی خدمت سمجھتے ہیں اور کشمکش زمانہ سے پہلو تہی کرتے ہیں، وہ اسلام کے داعی نہیں، وہ اسلام کے مجاہد نہیں، اسلام کے ماتھے پہ بدنما داغ ہے. اجتماعی تحریک سره وابستگی دا د دیوبند سبق دی. د الله په ځمکه د الله نظام نافذ کول دا د دیوبند سبق دی. د وخت د کفریو د سامراجیو طاغوتیو قوتونو سره زړه کې نفرت پیدا کېدل، د اسلام پسندو د دین پسندو خلقو سره محبت پیدا کېدل، دا د دیوبند قیام مقصد وو. حضرت مدنی رحمت الله علیه به فرمایل ما چې څومره د خپل استاد مکرم حضرت شیخ الهند سره ژوند تیر کړی دی، هغه به راته د مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه خیالات او افکار را نقل کول، ما ترنه دا فهم کړی دا چې د دیوبند قیام صرف او صرف د دینی مدرسې د تعلیم او تعلم د یو مسجد او د مدرسې قیام نو، بلکې په هغه زمانه کې چې اسلام هر طرف ته مغلوب وو، مدرسه میں هم وران وا، جماعت میں هم وران وو،
د عالم په لاس کې مې اتکړۍ پرتې وي، د شیخ الحدیث د هغه د پاسه د خاورو انبارونه پراته وو، علما مې ټول تتر بتر وو، د فرنګیانو خلاف د جهاد مورچې خاموشه شوې وې. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه دیوبند د دې دپاره قایمو امت کې داسې رجال کار پیدا کم چې د هغې ذهن انقلابي وي، د هغې فکر انقلابي وي، د هغې مشن انقلابي وي. هغه خپل اجتماعي ژوند ته په انفرادي ژوند باندې ترجیح ورکوي، د خپل ذات فکر ورسره نه وي، د خپل فیوچر فکر ورسره نه وي. هغه کو خوري دننه نو د امت غم یې خوري، هغه کو خوري دننه د امت مسلمه مظلومیت دننه خوري. هغه سره کو فکر وي نو د خپل ذات د ترقی نه وي، د امت مسلمه د سربلندۍ فکر ورسره وي. زه داسې رجال کار پیدا کول غواړم چې د خپل ذاتی انفرادي او شخصي ژوند په ځای باندې د امت مسلمه مجموعي او اجتماعي ژوند د ترقی او د استحکام سوچونه وکړي. ماله داسې انقلابي شاګردان پکار دي چې د فرنګیانو په درو دیوار کې هغه چاودونه پیدا کړي، د انګریز قلاګانې وششنئ او د توحید علم یې په لاس کې پورته کړی وي، د الله رب العالمین په ځمکه د الله نظام نافذ العمل کړي. ما دې دپاره دیوبند قایم کو. د دیوبند د قیام مقصد د اسلام عالمگیریت او اجتماعیت غلبه حاصلول وو. مونږ ته ډېر خلق وایي مولانا صاحب د ستاسو د مدرسې د ټولو شعبو نه ډېر متاثره یم. ستاسو د مدرسو طلبا ډېر قابله وي، ډېر صالحه وي او ډېر د امت خیرخوا او همدرد وي. خو چې دا سیاست مو پکې نه کولی ډېره زیاته به ښه وه. ساده ګله زما مدرسه چې د کم مقصد دپاره قایمه شوې ده په هغې کې د اسلام د عقیدې تحفظ هم دی، د اسلام د عباداتو خورول هم دي، د اسلام د اخلاقیاتو ښودل هم دي، د اسلام د معاشرت او د تهذیب او د تمدن او د سماج قایمول هم دي، د اسلام انفرادي تجارت او معیشت امت ته ښودل دي، او د اسلام ریاستی تجارت، د اسلام ریاستی معیشت، د اسلام اقتصادي نظام د هغې خاکه خلقو ته ښودل دي. او په دغه ځای ختمه نه ده، اسلام به حیثیت نظام په دنیا باندې قایمول دي. دا خو زما د ژوند برخه ده، زما د ژوند حصه ده. نو مخکې ورځو کې مې د عوامي نیشنل پارټۍ د یو مشر قدردان نه اورېدل، ویل یې مدرسه مونږ جوړه کو، چندو باندې یې جوړه کو او ځمکه ورله مونږ ورکو. هغې نه وروستو پکې بله ورځ توره سپینه جنډه ولاړه وي، بله ورځ له پکې مولانا فضل الرحمن زنده‌باد نارې لګي، بله ورځ له پکې د جمعیت علما میټینګونه کیږي. نو ما ورته وی مشره د عوامي نیشنل پارټۍ مشره کو تاریخ د لږ ولوستلو نو ستاسو بابا او د دې پښتون قام مشر عبدالغفار خان بابا څوک چې په باچا خان باندې یادیږي، هغه خپل ژوند باندې یو کتاب لیکلی دی، زما ژوند او جدوجهد. په هغې کې د صفحه نمبر 60 نه راواخله تر صفحه نمبر 80 پورې صرف ته سټډي کا او ته مطالعه کا. تا ته به پخپله میلاو شي چې ستاسو مشر د پښتنو مشر د عوامي نیشنل پارټۍ مؤسس او بانی رهنما باچا خان ویلیو ما سیاسي زده کړه د عبیدالله سیندي نه وکړله، ما سیاسي زده کړه په دیوبند کې د شیخ الهند نه وکړله، ما سیاسي زده کړه د مولانا عزیرګل نه وکړله، ما سیاسي زده کړه دا د مخفي مولانا صاحب نه وکړله، ما سیاسي زده کړه د مولانا فضل ربی او د محمود نه وکړله. هغه لیکلي دي چې زه د حاجي صاحب تورنګزی په صحبت باندې زه د یو انقلابي تحریک ملګری شوم. ما وی کو زما د دیوبند د مدرسې سیاست نه وی مشر نه بستا نیشنل پارټي وه، نه به د باچا خان باچا خانو او نه بستا دا تحریک وو، نه بستا تر اوسه پورې ته په دې کې په صوبه کې یا په مرکز کې عهدیدار وي. شکر وباسه کو په دې خطه کې ته سیاسي وجود لرې نو زما د دیوبند د سیاسي زده کړې د برکت یې لرې. زه په سیاست کې ستا استاد یم
و چې شاګرد استاد ته وایي ته سیاست مه کوه، شاګرد استاد ته وایي ته په سیاست نه پوهېږې، نو ما چې کوم دین زده کړی دی هغه کامل مکمل دی. جمعیت طلبه ما ته څه ښایي؟ جمعیت طلبه ما ته دا ښایي اسلام صرف د یو څو عقیدو د رسمونو نوم نه دی، اسلام صرف د یو څو روایاتو د اقدارو نوم نه دی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام is complete code of life. اسلام دا نظام حیات دے، مکمل نظام حیات دے، مکمل ضابط حیات دے. عقیدہ در تخائی، عبادت در تخائی، آغی نورستو اخلاق در تخائی، معاشرت در تخائی، ریاست در تخائی، سیاست در تخائی. رب ذوالجلال د ژوند په یوه شعبه کې هم بل چاته نه محتاج کړی. دا تقسیم مکوا چې اسلام ہمارا مذہب او سوشلزم ہماری معیشت او جمہوریت ہماری حکومت. دا سے اوایا اسلام میں عقیدہ ہم دا، اسلام میں عبادت ہم دے، اسلام میں معاشرت ہم دے، اسلام میں معیشت ہم دے، اسلام میں حکومت ہم دے. نو تک کامل مکمل مسلمان شوی، کامل مکمل دیندار شولی او په پورا دین کې الله پورا کامیابی کې خودلې دا. پورا دین صرف 5 منځونو ته نه ویل کیږي، پورا دین دا صرف او صرف دا مونځ تا او تلاوت تا او روژې تا او ذکر اذکارو تا او د قرآن کریم د هغې تلاوت ته نه ویلی کیږي چې تر څو پورې تا د یو اجتماعي تحریک سات نه ورکړی او د الله د نظام دپاره ته فکرمند شوی نه یې، نو ته د قیامت په ورځ د الله په عدالت کې سرخرو کېدلی نه شي. ته به غاړه نیولې ولاړ یې. جمعیت طلبه اسلام تاسو ته درس درکوي، د اسلام معاشرتی نظام سټډي کوي، د اسلام سماجی نظام سټډي کوي، د اسلام معاشی نظام سټډي کوي. د مولانا حفظ الرحمن سیوهاروی رحمت اللہ علیہ کتاب اسلام کا اقتصادی نظام دا مطالعہ کوي. دنیا کے 3 جدید معاشی نظام اسلام، سوشلزم اور کیپٹلزم، دا د حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کتاب دے. ځوانانو دا مطالعه کوي. هدایه کې چې کله کتاب البیوع وایي نو دا فهم کوئ چې زه کوم معاشي نظام نن د خپل استاز نه زده کومه، سبا له کومې وس راغی نو دا هدایه وي او زه به د ملک معاشي پالیسۍ په دې باندې بنا کومه، زه به د ملک تجارتي او اقتصادي نظام په دې باندې بنا کومه. او چې کله په هدایه کې کتاب النکاح وایي زړه کې دا سوچ کوئ دا د اسلام سماجی نظام دی، دا د اسلام سوشل سسٹم دے، دا د اسلام تمدنی نظام دے، دا د اسلام تہذیب دے. زه چې دا نظام سټډي کوم او زده کوم نو په دې نیت باندې به زده کوم کو رب راته وس راکو جمعیت علما سره ملګری یم او نا امید نه یم. زه امید ډیر لرم، نہ ہونا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. لغندے کو تاسو همت وکړو نو د پاکستان په مقدر کې اسلامی نظام لیکلی شوی دی ان شاء الله العزیز. نو زړه کې به دا عزم لرئ چې کتاب النکاح پڑھاوما، په دې جذبه یې پڑھاوما کو رب راله وس راکو نو دا کتاب النکاح به زه د پاکستان د معاشرتي نظام حصه جوړوم ان شاء الله. بحیثیت نظام قرآن سټډي کوي، بحیثیت نظام اسلام سټډي کوي. تاسو هدایه کې کتاب الشفعه وایي، تاسو کتاب القضاء وایي. دا د اسلام جوډیشل سسٹم دے، دا د اسلام جوډیشری دا، دا د اسلام عدالتی نظام دے. 1947 نه 2023 شروع شو. په دا 15 او یا کالو کې تر اوسه پورې زما جج چرته د فیصلې په دوران کې د قرآن حواله نه ده ورکړې چې زه د قرآن د دې آیت کریمه مطابق فیصله کومه، زه د حدیث یا د فقه د دې کتاب مطابق زه فیصله کومه. هغه چې حواله ورکوي نو هغه د CRPC حواله ورکوي، هغه چې حواله ورکوي نو د تعزیرات پاکستان حواله ورکوي، د پاکستان کریمینل لا او د پاکستان د هغې سیول لا د هغې حواله ورکوي. یاد ساتئ رونو، هدایه چې کله وایي، کتاب القضاء او کتاب الشفعه چې کله وایي، دې جذبې سره یې وایي چې جمعیت طلبه راته دا وښودله
چې جمعیت علما ته لاړ شم د دې تحریک ملګرتیا به کومه او یو نه یو ورځ به راباندې الله رب العالمین راولي چې د پاکستان په عدالتونو کې به په هدایه باندې په کتاب القضاء او په کتاب الشفعه باندې فیصلې کوم ان شاء الله. جمعیت طلبه مونږ او تاسو ته دا ښایي د اسلام اجتماعي نظام مونږ او تاسو زده کو، دا زمونږ ټریننګ ټینیور دی، دا مونږ د تربیتي مرحلې نه تیریږو. مطالعه دا ډیره کوئ، د خپلو اکابرو بزرګانو تاریخ لولئ. حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه په دغه بزرګانو کې یو بزرګ زه مختصر سوانح د هغې تاسو مخې ته کوم. 1937 کې د پنیالې په سکول کې یو انګریز افسر راغی رادن نشو. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه 1933 کې مفتی صاحب رحمت الله علیه په کلاس کې ناسته د سکول هډ ماستر ور سره دی. انګریز افسر د یو سټوډنټ نه تپوس کوي ته چې تعلیم حاصل کې نو سبا جوړېږي. څوک ورته وایي زه به ډاکټر جوړېږم، څوک وایي زه به انجینیر جوړېږم، څوک ورته وایي زه به وکیل صاحب جوړېږم. د هر یو سړي خپل خپل سوچ او فکر دی، اتفاقیات دي. مفتی محمود رحمت الله علیه سینه الله رب العالمین په وړوکوالي باندې د جذب حریت نه معمور کړی وه چې دې ځوان له را رسیږي د خپل ځای باندې پاسي مخامخ ګوته ورته نیسي فرنګیا چې لوی شم او تعلیم حاصل کم د داسې تحریک حصه به جوړېږم چې تا انګریز به د خپلې خاورې نه وباسم، دا خاوره زما ده. هډ ماسټر صاحب خفه کېږي، صاحب بد وګڼل، خپل آفس ته یې هغه انګریز افیسر به وستلو چای اوبه یې پرې وکړل. وی خیر دی جي ماشومان دي خفه کېږه، ما د دې ماشوم دا خبره ډېره زیاته رټه وه. دلته راغی مفتی صاحب رحمت الله علیه ته یې وي مېلمنو سره څوک دا سلوک کوي، مېلمنو ته څوک داسې وایي، دا زمونږ افسر دی، تا زمونږ ملازمت په خطره کې کو. واپس چې لاړ انګریز افسر یې راوستلو. په دې نیت باندې هډ ماسټر صاحبو چې دا باقي طلبا به ورته د خپلو جذباتو اظهار وکړي، هم ډېر هوښیارو. هغه چې راغی بیا دوباره راورسېدلو او مفتی محمود رحمت الله علیه ته وایه که نه نو چې ته لوی شي او ته تعلیم حاصل کړې نو ته به څه جوړېږي، ستا څه جذبې دي د خپل قام او د خپل ولس دپاره. هغه ورته وایي انګریز به هم د دې خاورې نه وباسم او څوک چې د انګریز چمچه د هغه به ورسره هم د دې خاورې نه وباسم. नारे तकबीर, नारे तकबीर. जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, कायदी जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, फखरी जमीयत शेर बुनेर मुफ्ती फजल गफूर साहब जिंदाबाद. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه د دریمې درجې طالب العلم دی او د حضرت مدنی رحمت الله علیه سره د 1936 په الیکشن کې د یو پی سټیټ د یو پی صوبې داغه د الیکشن په مهم کې باقاعده تور حصدار جوړیږي او د خپل اکابر سیاسي منهج زده کوي. د هندستان په لارو کوڅو کې د جمعیت علما اسلام پیغام کور کور ته ورسوي. 1941 کې چې کله فارغ شو او قاسم العلوم کې منصب تدریس باندې فائز شو نو 1942 کې حضرت مدنی رحمت الله علیه له دعوت ورکړي، حضرت تشریف راوړی. د صوبه خیبر پښتونخوا دا خاوره ډیره تږې ده، دا ستاسو د پاکو قدمونو محتاجه ده. 1942 کې د حضرت مدنی رحمت الله علیه سره په صوبه خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما سیاسی او تنظیمی دوره کوي او بیا حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه په 1943 کې په هندوستان کې چې کوم اجلاس کیږي د مسلم لیگ او د جمعیت علما مشترکه، مفتی محمود رحمت الله علیه پکې د خیبر پښتونخوا نمایندګي کوي. هغه مفتی محمود رحمت الله علیه خبره راغونډوم چې د قیام پاکستان نه وروسته ورته د حضرت مدني صاحب خط راځي چې د پاکستان د قیام یا د تقسیم ہندوستان سره زمونږ یو نظریاتی او فکری اختلاف خو ضرور وہ. اس چونکہ پاکستان قائم شو لہٰذا کسی مسجد کے بننے تک تو اس بات میں اختلاف کی جا سکتی ہے کہ یہاں مسجد بننی چاہیے یا نہیں، لیکن مسجد بننے کے بعد اس میں نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. لہٰذا آپ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے جدوجہد شروع کرے
آغه نورست مفتی محمود رحمت الله علیه را لګي او هغه پس 1956 کې په ملتان کې د علماء ډېر لوی شورا راغواړي مغربي او مشرقي پاکستان دواړو علما پکې شریک دي د جمعیت علما تشکیل نو کوي او په هغه وخت کې شیخ التفسیر ولی کامل امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه چې د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه د فکر ملګری د تحریک ریشمی رومال ملګری د تحریک ترک موالات ملګری د تحریک خلافت ملګری هندوستان چوڑ دو تحریک ملګری د تحریک ختم نبوت ملګری دا ټول تحریکونه کې ورسره هغه عظیمه هستی د جمعیت علما منصب امارت سنبالي د درمیان کې د 1956 آئین راځي حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه مفتی صاحب رحمت الله علیه ته حکم کوي چې دې کې خلاف شرع دفعات را وباسا او پاغه باندې ناقدانه تبصره وکا مفتی محمود رحمت الله علیه ډیر مدلل طریقې سره په هغه باندې ناقدانه تبصره کوي مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ورله شاباش ور کوي زه خبره نور هم ډیره زیاته را مختصر کومه اغه نورستو تر 1962 پورې مفتی صاحب رحمت الله علیه منصب افتاء سنبال کړی دا او منصب سیاست هم سنبال کړی دی 12,000 فتاواجات دا د مفتی محمود رحمت الله علیه د قلمنا یو طرف ته وزي او بل طرف ته مفتی محمود رحمت الله علیه د قومي اسمبلی رکن جوړیږي ایوب خان د عائلی قوانین اعلان کوي په آئین پاکستان کې عائلی قوانین دا د اسلام په معاشرت باندې وړاندې حمله وا د عائلی قوانین تحت سړی ته د دویمې ښځې سره د نکاح کولو اجازت دا نشته ده دا به د ثالثي کمیشن د اجازت او د NOC سره مشروط وي طلاق ثلاثه قابل تعزیر جرم ډیکلیر کیږي او په دغه دوران کې زنانه ته حق تنسیخ نکاح ورکول کیږي تفویض حق اختیار د حق طلاق دا زنانه ته ورکول کیږي چې کله د زنانه خوښه شول خپل خاون له طلاق ورکي مفتی محمود رحمت الله علیه را لګي او د اسلام نه په وړاندې بغاوت باندې آغا په هغه ځای کې आवाज پورته کوي دغه عائلی قوانین کې لیکلي دي چې یتیم تبا یتیم نوسی تبا د بابا په میراث کې حصہ ملاویږي دا په اسلام باندې حمله وا دا ټوله د اسلام نه برخلاف عائلی قوانین مفتی محمود رحمت الله علیه د ډاکې د بنگلاديش په قومي اسمبلی اجلاس کې چیلنج کوي او اسمبلی کې قرارداد پیش کوي د دې خلاف په اکثریت سره هغه قرارداد منظوریږي د اسلام د معاشرتي نظام باندې د حمله کوشش ناکامي او عائلی قوانین منسوخ کوي هغه مفتی محمود رحمت الله علیه چې په سن 1971 کې مفتی محمود رحمت الله علیه د دې صوبې وزیر اعلی جوړیږي صرف د 9 میاشتو د پاره وزیر اعلی جوړیږي مفتی صاحب رحمت الله علیه اعلان کوي چې د اٹک په پل باندې څوک دی صوبې ته راوړي کو دا بیوروکریټ دی کو دا وزیر دی کو دا جرنیل دی کو دا جج دی کو دا مسلمان دی کو دا اقلیت دی د شراب بوتل به د اٹک د پل نه لاندې غورځي دی خوا د مفتی محمود دی خوا ته د جمعیت علما دی خوا ته د الله رب العالمین د دیندارو د هغې د دین د پاس لرونکو خلقو حکمرانی دا اعلان کوي د صوبه خیبر پختونخوا په طول و عرض کې به د شرابو په څکلو باندې پابندي وي احترام رمضان آرډیننس جاری کوي د رمضان احترام به ضروري وي د جمعې د تعطیل اعلان کوي په سرکاري او دفترونو کې کمیس او پرتوګ دا آفیشل یونیفارم ډیکلیر کوي د زنانو د پاره په ملازمتونو کې حجاب او پرده دا ضروری ډیکلیر کوي مفتی محمود رحمت الله علیه په سکولونو کې د قاری د عربی او د اسلامیاتو د استادانو د پاره پوسټونه منزوري زما محترم ورونو بل طرف ته وفاق المدارس په 1959 کې جوړ کړو د وفاق المدارس اسناد د عالمیه دا د یونیورسيټي ګرانټس کمیشن نه د ماستر لیول برابر کوي کو د مدرسې فاضل هغه په سکول کې استاد جوړیږي هغه په عربی یا په اسلامیاتو پوسټ باندې استاد جوړیږي نو هغه ته د ایکویلنسي سرټیفیکیټ د مفتی محمود رحمت الله علیه د برکت ملاویږي ډیر لږ دورانیه وا پرایویټ قرضو باندې د سود امتناع دغه حکم جاری کوي جهیز باندې د پابندۍ اعلان کوي د 9 میاشتو په حکومت کې مفتی محمود رحمت الله علیه د دې صوبې وړاندې د ورسک سټیل مل
دا جوړی په دې صوبه کې د ټولو نه وړاندې سیمنټ فیکټري دا د مفتی محمود رحمت الله علیه د برکته جوړیږي. په دې صوبه کې وړاندې فرټیلایزر کمپنی دا مفتی محمود رحمت الله علیه د برکته جوړیږي. په دې صوبه کې پیهور کینال او لفټ اریګیشن په وجه باندې په لکونو ایکړ ځمکه دا زیر آب راولي د اریګیشن یو سیستم دا ورکی دی صوبې ته. دا د مفتی محمود رحمت الله علیه کارنامې دي. انډسټریلایزیشن صنعتکاری چې د مفتی محمود رحمت الله علیه په 9 میاشتو کې څومره شوې وه نو دا د 1947 نه راواخله تر 1971 پورې په دې صوبه کې نه وه شوې. وخت مختصر دی، زه مخکې ورپسې نظم د مانځه د مازدیګر د مانځه وخت دا مختصر دی. زما محترم ورونو د 1973 د الیکشن په دوران کې هغه